نن زما معززو هغه نوجوانان چې د غرونو عمره حوصلې وي د کیمرې مخې ته په ژړا دي، د میډیا مخې ته په ژړا دي چې زمونږ قوت خرید نشته دی، موږ څه شی اخیستلی نه شو. زه حیران وم چې یا الله دا د غرونو عمره حوصلې نوجوان دا په دې حالت کې دی، نو د کونډې به څه حالي، د یتیم به څه حالي، د غریب به څه حالي، د سپینګیري به څه حالي چې دا دومره د حوصلې خاوند او نوجوان د هغه قوت خرید نشته، نو د عام کمزوري او د معاشرې د هغې ښکته طبقې به څه حالت. لہذا په دغه بنیاد باندې معززو یو طرف ته د حکمرانانو یقینا نااهلي ده که دا قوم د دې په انتظار باندې چې ماله به عمر بن عبدالعزیز راشي چې خپل بچی به یې د اختر په ورځ باندې هم پیاز خوري یا دال به خوري یا به هغه وږی او ما به موړ کړي. د عمر بن عبدالعزیز انتظار مه کوئ، عمر بن عبدالعزیز نشته دی، هغه دروازه بنده کړې ده، بیا عمر بن عبدالعزیز نه راځي. د ذخیره اندوزۍ سټاکونه د ملک په ټولو عرض کې په مختلفو ځایونو کې دا موجود دي چې په دغه ذخیره اندوزو باندې رسول الله مبارک لعنت ویلی دی. الله بیماریانې ورته ولګوه، ای الله زه د دې خلکو نه بری ذمه یم، الله دې خلکو باندې فقر مسلط کا، په دې باندې مسکنت مسلط کا چې دا مصنوعي مهنګایي کوم خلک جوړی. رسول الله مبارک ورته بددعا کړې ده. لیکن د دې باوجود زما معزز الدین علاوه یو عقیده به دا ساتل پکاري چې دا رزق ګوره د حکمرانانو په لاس کې نه دی، رزق د الله رب العالمین په لاس کې دی. سلیمان علیه السلام له الله د ټولې دنیا بادشاهي ورکړې وه. دلته خو که چا سره د صوبې حکومت شته نو د وفاق ورسره نشته، که د وفاق ورسره شته دی نو د صوبې ورسره نشته. وفاق والا وایي غلطي د صوبې ده، صوبې والا وایي د هغې ده. مسله دا یو اختلاف او جنجال روان دی، خو خبره دا ده چې الله رب العالمین چې چاله په ټولو دنیا باندې بادشاهي ورکړې وه رزق هغه هم نشو ورکولی. سلیمان علیه السلام یا الله بندگانو لدی یو کال رزق ورکول غواړم، مخلوق لدی یو کال رزق ورکول غواړم. الله ورته وی نه شي کولی، وی الله یو میاشت رزق، وی الله ورته وی نه شي کولی، وی الله یو ورځ یو وخت روټۍ بندوبست به وکړم. الله اجازت ورکړه، هغه چې کله روټۍ برابره کړه د سمندر په غاړه باندې دسترخوان ولګېد او هواګانې ورته مسخر وي، هواګانو ته حکم وکړو چې په دې باندې الوځئ روټۍ تازه ساتئ. نو د سمندر نه یو مې راغی او سلیمان علیه السلام نه اجازت واغسته چې ستا دعوت دی ورځه، ما وی ورځه بسم الله. لہذا هغه یو مې د دسترخوان په یو غاړه خوله کېښود او هغه سر ته ترې ووته، ټوله یې وخوړه. وی نوره، وی چې نوره خو نشته دی، هغه ټول هر څه دی په یوازې باندې وخوړه. وی الله دومره دا تا چې څومره راکړه دومره ماله د ورځې 2 وخته راکوي، دومره درال راکوي دا تا چې کومه روټۍ ماله راکړه. لہذا په دغه بنیاد باندې حضرت سلیمان علیه السلام ته اندازه ولګېده چې رزق نشم ورکولی. لیکن د مخلوق په لاس کې دا شته دی. نن د سیاستدانانو نه هټ کر هغه خلک چې هغه په خپل ضروریاتو نه بالاتر په خواهشاتو کې مصروف دي، د هغه خواهشاتو پیسې راواخلي په غریب باندې دی ولګوي. نن د ایثار ورځې شپې دي، د قربانۍ ورځې شپې دي چې دی به قرباني ورکوي د غریب دپاره، د یتیم دپاره، د کونډې دپاره. او دغه شانتې معززو د عبدالله ابن مبارک رحمه الله شخصیت تاسو ته معلوم دی، څوک پکې حجونو عمرو رواني مزه واقعه د هغه مشهوره ده چې په حرم شریف کې پروت دی، په بیت الله کې د حج نه فارغ شوی دی او 2 فرشتې ورته په خوب کې راغلي. 2 فرشتې وکتې، یوه فرشته د بلې نه تپوس کوي سږ په حج کې څو افراد شریکو؟ دا بله فرشته ورته 6 لاکه کسان شریکو. وی د څومره افرادو حج قبول شو؟ وی د 6 لاکو واړو قبول نشو، د 6 لاکو افرادو حج قبول نشو. وی بیا وی یو سړی داسې دی بغداد غالبا یو علاقه یاد کړه دمشق، وی چې په هغې کې یو موچي دی او د هغه موچي د وجې نه الله د هغه هم د حج نه دی کړی، لیکن الله هغه ته هم د مقبول حج ثواب ورکو، د هغه د وجې نه دی سږ کال د دې 6 لاکو واړو حاجیانو حج قبول کړ. عبدالله ابن مبارک راپاڅېد، هغه ځای ته موچي ته ځان راورساو. موچي وایه څه عمل لیکلی؟ وی څوک یې؟ وی عبدالله ابن مبارک یم. خبره دا د خوب مې ولیدو مکه مکرمه کې پروت یم، فرشتې دا خبره کوي. وی ښه، هغه بېهوشه شو او ځکه چې یو سړي ته دا اندازه ولګي چې زما د وجې نه الله د 6 لاکو انسانانو حج قبول کړ، بېهوشه کېږي به نه. لہذا بهرحال چې کله په هوش کې راغی عبدالله ابن مبارک ته ویې داسې وه چې زمونږ په دې ګاونډ کې یو ځلې په ما د غوښې خوشبویي راله، کور والا مې راته وویله چې ته ورشه په دې ګاونډیانو کې وګوره دیو څه غوښه پخکلې ده، نو ته هم تې کور ته راوړه، ورته وایه د ګاونډیانو خیال ساتئ څه تې راوړه. زه ورغلمه، ما د دې کور مالک ته وویه مونږ له هم تې څه راکړه، ګاونډیانو خیال وساته. وی هغه راته وویه چې دا ستاسو د خوراک غوښه نه ده، موچي صاحبه ستاسو د خوراک غوښه نه ده. 2 ورځې وشوې چې زما په کور کې فاقه ده، زما بچو څه خوړلي نه و، په 1مه ورځ زه په دې باندې مجبوره شوم چې ما خر
حلال کو د هغې مرداره او ناپاکه غوښه مې په کټوۍ کې اچېلې د هغه په خومه چې زما بچو ته زه دا ورکم. دا وایي چې زه د الله نه وویرېدم او رالمه په کور کې مې 300 پیسې د حج دپاره 300 درهمه جمع کړي چې زه به حج لپې لاړ شم. ما وایي چې د حج نه به راته په دې کې اجر ډېر میلاو شي. هغه مې ورکړه دغه کور والا ته. الله رب العالمین هغه معامله ورته خوښه شوه. د حج زما قبولیت یې لیکلی دی، زما سره چې کوم دی دا 6 لکه حاجیانو قبولیت لیکلی دی. نو نن به ته د عبدالله ابن مبارک رحمه الله د زمانې هغه موچه جوړېږي او نن به ته هغه صحابي انصاري جوړېږي چې ابو هريره رضی الله تعالی عنه رسول الله مبارک وګې ولید نو امهات المؤمنین ته ولېږه چې په ده خوراک وکوي، لیکن امهات المؤمنین ورته چې په کور کې هیڅ شی نشته دی، په کور کې صرف د اوبو بندوبست دی، نور هیڅ نشته دی. یو انصاري صحابي ته وی چې په مجلس کې صحابو ته وی کوم څوک به د مېلمستیا وکړي؟ انصاري صحابي وی زه به وکړم. چې کله کور ته بوته بیبي ته وی روټۍ ورله برابر کړه. بیبي ورته وی چې دومره روټۍ ده چې د بچو ایله وشي. هغه ورته وی بچي وده کا، بچي په آرام که ودې کا، مه ورکوه بچو ته، دې مېلمه ته نن ورکړه. او بیا ځان له چې ورسره کېناستو نو ډیوې بله ډیوې دا مړه کړه او تمامه شپې په دغه باندې هغې موړ کړو، هغه خوراک یې په دغه وخت کې پې وکړو او تمامه شپې ځان له نهره تېره کړه، په بچو باندې نهره تېره کړه. سحر رسول الله مبارک ته چې دا صحابي راغی ورته وایي چې بېګا ستا په هغه عمل باندې الله وخندل. او یو روایت کې الله پې خوشحاله شو چې ده ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ده په خپل ځان باندې بل له ترجیح ورکړه، بل یې موړ کړو، ځان یې وږې پرېښوده. نو د حکمران نه بالاتر د قوم ذمهداري دا ده چې د قوم د هغه تنګ دسته طبقاتو سره تعاون وکړي چې کوم خلک د دې شیزونو د خرید هغه طاقت او قوت نه لري. نو که تاسو په ځمکې والاو باندې رحم وکړو، الله رب العالمین به د بره نه په مونږ او تاسو د رحم څادر راخور کړي. او زما هغه سعودي عرب کې رونه هم اکثر موجود دي، هغې هم پریشانی دي، الله دې د ټولو پریشانۍ حل کړي. لیکن مولانا ابوالحسن علي ندوي فرمایل که کله نه زما دا عقیده وه چې خلیج ممالکو کې زما رزق دی، هغې ورځې نه مخکې دی الله ما ته مرګ راکړي. رزق د الله سره دی، رزق به الله راکوي، فراخه به راکوي، انشاءالله دا ورځې به تېرېږي. لیکن دا حکمرانان او د دې چهرې پکې واضح شوي چې قومه صرف د دې خلکو په زنده‌باد کار نه کیږي. د الله رب العالمین د تکبیرونو چغې ووهئ چې الله در سره مرسته او مدد وکړي، او د استغفار کثرت وکړئ چې الله رزق درکړي، الله مال درکړي، الله حالات برابر کړي، حالات مناسب